علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ پېښور شاهپور کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی دی د 18 کالو پیغله جینۍ ډېره زیاته بېدردۍ سره قتل شوې ده دغه جینۍ چا قتل کړه دغه جینۍ په څه وجه قتل شوه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي پېښور شاهپور کې ډېر زیات ظلم شوی ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده 18 کالو پیغله جینۍ ډېره زیاته بېدردۍ سره قتل شوې ده بیا هغه قتل له نامعلومه وجه ورکړې شوې ده دوستانو که چېرې موږ سوچ وکړو د دې نه مخکې ډېرې زیاتې پیغلې جینکۍ قتل شوې دي او هغه جینکۍ به ځینو هلکانو ځان سره بوتلې هغه هلکانو به د هغوی عزتونه لوټ کړل او بیا به یې هغوی قتل کړې دوستانو دا واقعه هم څه دغه رنګې ده چې کله د دې واقعې لاش پوسټمارټم ته ورسېدو د پوسټمارټم نه راووتل چې ډېر پیغلې جینۍ سره اول بدکاري شوې ده زنا شوې ده د هغه زنا بدکارۍ نه بعد دغه پیغله جینۍ ډېره په بد حال باندې مړه شوې ده دوستانو پولیس به د دې مخنیوی کله کوي پولیس به دا د تانه شاهپور پولیس په مخ باندې سپېره ده ځکه چې هغلته ډېرې زیاتې واقعې رامخې ته کېږي هغه پولیس تر اوسه پورې د دې واقعې څه مخنیوی نه دی کړی دې واقعو مخنیوی به کله کېږي د دې واقعو مخنیوی به هله کېږي چې کله تانه شاهپور ځان مضبوط کړي هغوی ځان ونیسي هغوی ډیپټي نه کوي ډیپټي کوي د څه لپاره کوي پیسو لپاره کوي دوستانو هسې خپل وخت پاس کوي مونږ ته پکار دي چې مونږ پورا قوم یو شو پورا قوم د دغه تانه شاهپور باره کې راوځو او دوی ته وښایو چې مونږ ټول پښتانه یو زمونږ د پښتنو پیغلو جینکو عزتونه لوټ کېږي هغوی سره زناګانې کېږي بدکارۍ کېږي خو تر اوسه پورې د هغوی عزتونه نه دي بچ شوي د هغوی عزتونه به څوک بچ کوي مونږ پښتانه به بچ کوو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه خامخا وښایئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام